Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, the fundamental of nursing. Fourth unit مونږه شروع کړو په هغه کې پارت فرست چې کوم هغه مونږه ډیسکس کړو د کمیونیکیشن. نن به د کمیونیکیشن چې کوم پارت 2 پاتې هغه به نن مونږه ډیسکس کوو په دې لیکچر کې. په دې کې به مونږ د لیول اف کمیونیکیشن چې کوم دی هغه به مونږ ډیسکس کوو چې انټر پرسنل کمیونیکیشن څه ته وایي، انټر پرسنل څه ته وایي او بل یو د انټرا پرسنل څه ته وایي. نو دا به مونږ په دې کې ډیسکس کوو. ترانسپرسنل کمیونیکیشن څه ته وایي، سمال ګروپ کمیونیکیشن څه ته وایي او پبلک کمیونیکیشن څه ته وایي. نو دا مخکې یو راروان د ایکسپلینیشن سره یې مونږ وایو. Intrapersonal communication. Was intrapersonal communication څه ته وایي؟ It occur with an individual. Was دا intra mean مطلب inner، دا د یو کس خپل ځان له چې کوم دی کمیونیکیشن کوي یو انډیویجول، دغې ته مونږه انټراپرسنل ویو. دا د یو کس چې ذاتي چې کوم کمیونیکیشن وغیره هغه د ځان سره کوي. This level of communication is also called self talk. اوس دا کوم کمیونیکیشن چې دی دې ته مونږه سیلف ټاک هم ویو. مطلب لکه دا څنګه کیدای شي مونږ به داسې واخلو دا کمیونیکیشن چې دی زیاتر چې کوم دینداره منځګزار خلک یې هغوی د ځان سره دا کمیونیکیشن کوي، مطلب چې زه مونځ کوم زه به جنت ته ځم او د دې جنت به باغچې او دا دغه دیو لګیا د کمیونیکیشن وغیره د ځان سره کوي. اوس که دا مونځ وغیره چې کوم دی دا اوس زمونږه انټرا پرسنل کمیونیکیشن دی، سیلف ټاک دی. یا یو کس داسې کمیونیکیشن هم د ځان سره شروع کولی شي چې زه نرسنګ فیلډ ته راغلی یم، پرایویټ کالج کې یم یا ګورنمنټ کالج کې یم، په دې باندې مطلب 12 13 14 لیک پرې خرچه راځي. نو دا چې کوم 12 14 لیکس ته مطلب دا چې دا زه راغلی یم او په هاسټل کې ما څه سټډي وکړه، سټډي مې ونه کړه، دی دغه کمیونیکیشن د ځان سره کوي. نو دغه باره کې دغه کوي چې نن ما سټډي ونه کړه، دا کار مې ونه کړو. نو دا په انټرا پرسنل کمیونیکیشن کې راځي. دې ته سیلف ټاک هم وایي. انر تاټ اینډ انر ډایلاګ. دا د یو کس چې کوم انر تاټ پیدا کېږي، کوم سوچ وغیره، نو دغه په څه کې راځي؟ دا په انټرا پرسنل کمیونیکیشن کې راځي. نو تاسو نه څوک تاسو کې چې انټرا پرسنل کمیونیکیشن څه ته وایي؟ نو انټرا پرسنل کمیونیکیشن هغه کمیونیکیشن دی چې هغه with an individual، مطلب د یو کس جدا جدا ځان له سیلف ټاک کوي، مطلب د ځان سره ذاتي چې کوم کمیونیکیشن دی کوي، دغې ته انټرا پرسنل کمیونیکیشن وایي. او د دې اگزامپل دغه کیدای شي که مونږ د مذهب دغه واخلو نو مونږ دغه زیاتر چې کوم دی مونږ مونځ کوو دغه کوو، دا کمیونیکیشن چې کوم دی سیلف ټاک دغه کوو، یعنی مونږ به جنت ته ځو دوزخ ته ځو، دې باره کې چې مونږ سوچ کوو د ځان سره دغه کوو لګیا و دا قصې به دا باغچې به جنت. نو دغه اوس په څه دغه کې راځي؟ دا په انټرا پرسنل کمیونیکیشن کې راځي. او ایم سی کیوز په تور دا پوینټ ځان ته یاد ساتئ چې دې ته سیلف ټاک هم وایي. یا داسې مونږ د بل اگزامپل مونږ دا ورکړو چې مطلب یو کس د ځان سره سوچ وغیره شروع کړي، په دغه کې تاسو مونږ د کمیونیکیشن وایي چې دا به 2 وی پروسس وي او په دې کې به فیډبیک وغیره دی. نو په دغه کې دا کمیونیکیټر چې کوم دی مطلب دی په خپله چې دی یو کمیونیکیټر دی، مطلب پریزنټر دی، آیډینس چې دی په خپله دی به ریپلای هم په دغه کې ځان له ورکوي. نو هر هغه کوم ایلیمنټ چې دی هغه به په دې کې موجود وي، دی به سوچ کوي او ځان سره خبرې اترې چې کوم دی هغه به کوي په دې انټرا پرسنل کمیونیکیشن کې. او دا ټول ایلیمنټ به انوالي خو د ځان سره به دی دغه کوي چې دا به داسې بیا به ځان له فیډبیک هم پکې دغه ورکوي چې دا به داسې. نو دا چې کوم دی انټرا پرسنل کمیونیکیشن دی. نو انټرا پرسنل کمیونیکیشن هغه کمیونیکیشن چې کوم دی یو کس انډیویجول دی، دې ته سیلف ټاک هم وایي. زیاتر دغه دیندار خلک چې کوم دی دا کمیونیکیشن وغیره چې کوم دی هغوی کوي انټرا پرسنل چې کوم دی د ځان سره په د خپل دغه ریلیټډ سوچ کول یا د خپل ایگزامینیشن وغیره. نو دغه چې د ځان سره کوم کمیونیکیشن دی کوي دغه څه دی انټرا پرسنل کمیونیکیشن دی. اوس بل دی انټر پرسنل کمیونیکیشن. Interpersonal communication څه ته وایي؟ It is one-to-one interaction between the nurse and other person that often occur the face to face. اوس انټرپرسنل کمیونیکیشن هغه کمیونیکیشن دی چې په دې کې انټریکشن د راځي، مطلب دی میلاویږي بټوین د نرس، یا دا کمیونیکیشن چې کوم دی مطلب دی کې د نرس او د ادر پرسن چې کوم دغه راځي، مطلب په دې کې به 2 کسان دغه د 2 کسانو په منځ کې چې کوم کمیونیکیشن بي هغه به صحیح انټرپرسنل کمیونیکیشن وایي. ډیټا وایي دا چې کېدای هم شي وایي فیس ټو فیس، مطلب یو کس سره ته مخامخ لګي او هغه سره کمیونیکیشن وغیره کوي. نو دا څه دی؟ دا موږ سره په انټر پرسنل کمیونیکیشن دی وایي. مینینګفول انټر پرسنل کمیونیکیشن
او ته چې کوم د انټر پرسنل کمیونیکیشن کوي د مریض دی او نرس دی یو بل سره لګیا دي کمیونیکیشن وغیره کوي دواړه نو دغه په انټر پرسنل کې راځي. انټر پرسنل کمیونیکیشن هغه دی مطلب چې په دې کې به دوه کسان انوالو فیس ټو فیس به هغوی یو بل سره کمیونیکیشن کوي او د دې به صحیح مینینګفول مطلب د دې به خاص مقصد دی د کمیونیکیشن چې کوم د دوه کسانو په منځ کې کیږي ریزلټ و ایکسچینج اف د آیډیا دوی خپل هغه کوم آیډیا چې دی هغه به یو بل سره شیر کوي ایکسچینجز به دغه کوي پرابلم سالوینګ که څه مسله وي تھرو انټر پرسنل کمیونیکیشن به دوی هغه مسله حل کوي. ایکسپریشن اف د فیلینګز خپل کوم ایکسپریشن فیلینګز وغیره چې کوم دی هغه به یو بل سره شیر کوي through interpersonal communication. Decision making in personal growth هغه له به ډیسیژن میکینګ پرسنل ګروث داسې فیصله به وکړي چې مطلب په هغې کې د هغه چې کوم د ایبیلیټي چې کوم د هغه امپروو کېږي د باډي لیول شو که پیشنټ مونږ واخلو نو هغه نرس چې کوم دی هغه به د دپاره داسې کمیونیکیشن به د سره کوي پرسنل چې د هغه مخکې ته هغه هیلث چې کوم دی هغه امپروو شي. بس transpersonal communication دی. transpersonal communication څه ته وایي نو وایي it occur within the person's spiritual domain. اوس د transpersonal communication هغه communication دی چې دا به یو spiritual domain دغه کې کېږي مطلب د spiritual domain څه ته وایي نو spiritual domain موږ سره دا دی وایي many person use the prayer ډیر خلک چې کوم دی هغوی د منځونه وغیره دا کوي هغه مونځ چې کوم دی لګیا یي دغه سره د خپل ډومین مطلب مونږ مشر دغه ته دلته کې مطلب مونږ اغوستی شو د خپل الله یا د خپل مذهب دغه چې څوک کوي هغه په کم دغه کې راځي هغه په ټرانسپرسنل کمیونیکیشن کې راځي. میډیټیشن شو میډیټیشن مطلب دوی چې کوم عبادت کوي هندوان چې کوم خپل دغه کوي مسلمانان که مونږ واخلو هغوی مونځ کوي. ریلیجیس ریچوال کمیونیکیشن وذ دیر های پاور دغه کمیونیکیشن چې کوم دی چې د چا مطلب های پاور مونږ مذهب لکه الله سره مونږ خبرې کوو په مانځه کې چې یا الله ته پاک یا ستا سبحانک اللهم وبحمدک وغیره دا مونځ چې کوم دی دا مونږ وایو نو دا زمونږ څه دي د الله سره خبرې دي خپل ډومین سره نو دا اوس څه دی ټرانسپرسنل کمیونیکیشن دی. ټرانسپرسنل کمیونیکیشن هغه کمیونیکیشن دی چې هغې کې میډیټیشن راځي. میډیټیشن مونږ څه ته یو مونږ چې کوم د مذهب خپل دغه فالو کوو عبادت وغیره نو دغه چې کوم دی دا زمونږ سره ټرانسپرسنل کمیونیکیشن دی په دې کې زمونږ د خپل خدای سره چې هغه تعلق یې ریلیشن وذ د ګاډ دی ټرانسپرسنل کمیونیکیشن کې ټیک شو. و small group communication څه ته وایي small group communication it occur when the small number of person made together it usually goal directed and require an understanding of the group dynamics. و د small group communication چې دی وایي دا چې کېږي کله په دې کې small number of person رایوځي شي مطلب یو خاص مقدار په small group communication مونږ دې ته چې د اتو نه واله لسو پورې کسان رایوځي شي هغه په یو خاص ګروپ دغه کې کمیونیکیشن کوي نو مطلب دا اوس دی یو small group communication دی یوزولي د دوی سره یو ګول وي دا ګول پرپس دغه دپاره دوی رایوځي شوي require an understanding group of dynamic په دغه خپل دغه کې دوی یو بل پوهه کوي او په هغې کې هغه چینجز دغه راولي نو دا small group communication دی. was public communication څه ته وایي نو وایي it is the interaction with the audience. Nurses have opportunity to speak these groups of consumer about the health related topics. اوس د هغه انټریکشن دی د آیوډینس پبلیک کمیونیکیشن مطلب چې کوم د عوام دغه سره کېږي آیوډینس چې کوم دی مطلب اوس په دې کې د نرس شو یا بل کس شو هغه ډېرو خلکو ته په یو ټایم دغه باندې کمیونیکیشن کوي هغوی ته چې کوم دغه دی وایي نرسز هیو اپارچونیټي ټو سپیک دیس ګروپ اف پیپل او نرس ته چې کوم دی د اپارچونیټي راځي اپارچونیټي څه ته وایي دا یو موقع ته راځي هغه خلکو ته وایي د ګروپ اف کنزیومر د هیلث ریلیټډ ټاپک یو هیلث ریلیټډ ټاپک باندې خلکو ته ایجوکیشن ورکړي ملیریا شوه ټایفاید شو وغیره د ډیزیز ریلیټډ دغه پبلیک له اویرنس وغیره ورکول دغه چې کوم کمیونیکیشن د هغوی سره کوي دا یو پبلیک کمیونیکیشن دی. پریزنټ سکالري ورک کولیګز ایټ د کانفرنس آر لیډ د کلاس روم ډسکشن یو پریزنټ مطلب یو سکالر دی هغه کار کوي مطلب په کالج وغیره کې یو کانفرنس وغیره لګېدلی وي او په دغه کې د خلکو له دغه ورکوي مطلب ایجوکیشن د هیلث ریلیټډ او دوی سره دا چې کوم کمیونیکیشن کوي دغه اوس د پبلیک کمیونیکیشن دی. بل تھراپیوټیک کمیونیکیشن دی. تھراپیوټیک کمیونیکیشن څه ته وایي وایي تھراپیوټیک کمیونیکیشن د نرس ډایرکټ کمیونیکیشن ټوورډ د پیشنټ ټو آیډنټیفای هیز کرنټ هیلث پرابلم. اوس تھراپیوټیک کمیونیکیشن هغه کمیونیکیشن دی چې کوم د ټریټمنټ د پرپس دپاره کوم کمیونیکیشن کېږي د علاج د پرپس دپاره یا د هیلث ریلیټډ چې کوم کمیونیکیشن مونږ کوو د یو کس سره هغه تھراپیوټیک کمیونیکیشن دی. وایي نرس ډایرکټ کمیونیکیټ ټوورډ د پیشنټ نرس چې دی هغه خبرې اترې کمیونیکیشن کوي د مریض سره چې آیډنټیفای د کرنټ هیلث پرابلم چې هغه ته موجوده د هیلث څه مسله ده
نو هغه مسله چې کومه ده د مریض حل شي، نو دغه معنی د کمیونیکیشن کوي د هیلث ریلیټډ. نو دا څه تھراپیوټیک کمیونیکیشن دی، پلان امپلیمنٹ ان ایوالویشن ایکشن ټیکا. مطلب هغه منی هغه څه کوي خپل ایکشن وغیرہ چې کوم دی هغه واخلي، پلانینګ هغه له جوړ کی، منصوبه چې کوم د هیلث دی له ځل ګول وغیرہ دا سیټ کی، به امپلیمنټیشن پیو کی، مطلب ایکشن ډرګز وغیرہ د میډیسن دا ولور کی، ایوالویشن لاست ون به خپل ریزلټ وګوري چې دا اچیو شو دغه نه شو. نو دغه څه دی تھراپیوټیک کمیونیکیشن دی. اوس تھراپیوټیک کمیونیکیشن ټیکنیک دی. تھراپیوټیک کمیونیکیشن ټیکنیک به مونږ کم دغه فالو کوو. اوس افرینګ سیلف دی. نو افرینګ سیلف څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې مونږ به هغه کس ته چې پوره ځان انوالو کوو چې کله مونږ تھراپیوټیک کمیونیکیشن کوو ټریټمنټ پرپز دپاره. مطلب هغه مریض سره بالکل هغه ځای کې چې کوم دی کینو پیشنټ سره او د هغه هیلث ریلیټډ یا هغه ته ودرېږو او د هیلث ریلیټډ کمپلیټ انفارمیشن دا به تیوالو، خپل ځان به تواله کو. مطلب دا چې نور څه سوچونه به نه کوو چې هغه مونږ ته هغه پوره انفارمیشن نه کړي او مونږ ترې واخلو د تھراپیوټیک پرپز دپاره دغه چې کوم کمیونیکیشن دی. نو صرف د هغه پیشنټ سره ځان انوالو کولو ته څه وایي؟ افرینګ سیلف وایي. ول ګیوینګ براډ اوپننګ مطلب څه دی؟ هر څه چې دی ورته هغه ته تفصیلا وښایو، په هغې باندې پوه کړو. بل سایلنس دی. سایلنس څه ته وایي؟ چې کله مونږ د یو مریض سره کمیونیکیشن کوو په هغه کې مونږ سایلنس دغه کوو، مطلب د هغه خبرو کې د هغه نه مخکې کېږو، نو هغه له پکې موقع ورکوو او خاموشي پکې اختیاروو. چې کله هغه خبره کوي که هغه غلط هم وي خو مونږ به په هغه کې سایلنس اختیاروو، خاموشي. بل ایکسپلورینګ ده. ایکسپلورینګ څه ته وایي؟ ایکسپلورینګ دا د زیات تر معلومات چې ورته موږ ورکو، مطلب هغه ورته واضح کړو، ایکسپلور کړو ورته تفصیلا سره به ورله معلومات ورکو. بل فوکسینګ دی. مطلب چې هغه موږ ته کم معلومات وغیره راکوي هغه به موږ فوکس کوو، مطلب ابډامینل پرابلم دی ورته یا چیسټ پرابلم دی ورته، نو هغه ځای به موږ فوکس کوو، فوکسینګ به هغه باندې کوو. یا پرووایډینګ د جرنل لیډز، او چې کوم دغه دی مطلب جرنل چې کوم دغه دی هغې باندې هغه موټیویټ کول، لیډینګ دغه ول ورکول. ګیوینګ انفارمیشن به له موږ صحیح ورکوو په تھراپیوټیک کمیونیکیشن دغه کې. ریسټیټینګ مطلب چې دی دوباره خپل حالت ته نارمل دغه ته راشي، دغې ته موږ ریسټیټینګ ویو. بس دا یو چې کوم دی دا مخکې موږ ایکسپلینیشن سره وایو. اوس یوزینګ د سایلنس. سایلنس مونږ ووایو چې مونږ به کله د پیشنټ سره تھراپیوټیک کمیونیکیشن کوو په هغه کې به مونږ خاموشي اختیاروو چې کله هغه خبرې کوي. نو ایکسپټینګ د پاز، وایي مونږ به دا ایسیپټ کوو پاز چې کومه وقفه ده په دې کې وقفه به ورکوو، مطلب هغه مریض له به موقع ورکوو د خبرو. سایلنس دیټ مای ایکسټینډډ فار د سیورل سیکنډ اور منټ ویداوټ اینی وربل ریسپانس. اوس چې دا کم دغه دی مطلب یو څو سیکنډه یا څو منټه دا کم وربل ریسپانس چې دی هغه موږ ته لګیا یا موږ سره خبرې کوي، نو هغه چې کوم دا موقع موږ ورکوو په دغه کې چې کوم د خاموشي موږ اختیاروو، دې ته یوزینګ سایلنس وایي. وایي سیټینګ د کوایټلی، موږ به په خاموشۍ سره ناست یو. اور واکینګ ویت د کلینټس، یا موږ مطلب چې کوم دغه دی مریض دی هغه سره چې کوم خبرې یا دغه موږ کوو ګرځو د مریض سره، نو مطلب بالکل خاموشۍ سره به دغه کوو. انوایټینګ اټینټیولی، او مطلب هغه ته چې کوم انتظار دغه موږ کوو په توجه سره، انټل د کلاینټ از ایبل ټو پوټ thought and feeling into the words. هغه سره بالکل خاموشي او په خبرو کې هغه سره ځان انوالو کول چې هغه خپل کم پرابلم دی هغه په صحیح طریقه ته ووایي او ډاټا چې کومه ده هغه ته صحیح راکړي. نو دې پرپز دپاره چې کوم دی موږ به سایلنس او دا اختیارو په دې دغه کې فیلینګ انټو ورډز، هغه فیلینګ او کوم ورډز چې دي هغه څه وایي نو هغه موږ په صحیح طریقه باندې وارو. بل پرووایډینګ د جرنل لیډز. پرووایډینګ د جرنل لیډز څه مطلب دی؟ یوزینګ د سټیټمنټ اور د کوېسچن، او بیا چې کوم هغه کوېسچن دغه دی هغې هغه له ورکول. انکریج د کلاینټس وربلایز، مطلب هغه مریض چې کوم دی هغه به مونږ لیډ کوو، مطلب دغه به انکریجمنټ کوو. کوېسچن چې کوم دغه دی نو انکریج د کلاینټس ټو وربلایز، مطلب هغه ته مونږ وربلي ووایو د هغه حوصله افزایي به مونږ کوو. چوز د ټاپک فار کنورسیشن، هغه له به یو ټاپک چې کوم دی هغه به بیا په دې دغه کې سلیکټ کړو کنورسیشن دپاره. اینډ فیسیلیټیټ کنټینیوډ وربلایزیشن، او چې کوم سهولیات دغه پرووایډ کول غواړي د کمیونیکیشن دپاره نو هغه ته پرووایډ کړو. ویر وډ یو لایک ټو بیګین، وایي مطلب چېرته تاسو چې کوم دی د دې دغه نه شروع کول غواړئ، نو دا ورته مونږ اینډ دین وټ او یعنی څه، نو په دې باره کې به مونږ هغه موټیویټ کوو، د هغه به انکریجمنټ کوو. د تھراپیوټیک کمیونیکیشن دا پرپسز دي، دې دپاره مونږ کوو چې هغه مونږ ته صحیح انفارمیشن راکړي، معلومات راکړي، هغه مونږ موټیویټ کړو، هغه فیسیلیټي ورته پرووایډ کړو چې د هغه هیلث ریلیټډ چې کوم پرابلم دی هغه مونږ ته واضح کړي. براډ اوپننګ دی بلو. براډ اوپننګ څه ته وایي؟ نو براډ اوپننګ اوس دی وایي انیشیټ د کنورسیشن، انکریج د پیشنټ ټو سلیکټ د ټاپک ډسکشن.
اوس دا کم دغه چې دی براډ اوپننګ دا دی چې کم ټاپکس هغه له موږ ورکړ دی په هغې باندې موږ ته هغه ډسکشن وکړي لکه ټاپک موږ واخلو مطلب د پیشنټ ته فیور دی او نو د دغه فیور ریلیټډ دی موږ ته هغه انفارمیشن چې کم دی راکړي تھراپوټیک پرپس دغه دی نو د لاول کنورسیشن چې کله موږ کوو هغې د ټولو نه لاول به موږ د مریض څه کوو انکریجمنټ به کوو حوصله افزای به کوو د پیشنټ او بیا چې کم دی هغه ټاپک باندې موږ ډسکشن کوو د ټاپک نه اوټ به دغه موږ نه کوو ټاپک نه اوټ مطلب فیور دی وته یا ابډومینل پین دی وته نو د هغې ریلیټډ انفارمیشن به راکوي ټیل می سمثینګ اباوټ یور فیملی دا به ورته موږ دغه مطلب وایي ټیل می موږ ته ووایه د خپل د فیملی باره کې داسې ټایپ کوېسچن دغه چې کوم دی دا به ترې موږ نه کوو وټ وډ یو لایک ټو ډسکس ته څه ډسکس کول غواړې وټ آر یو تھینکینګ اباوټ ته څه دې باره کې څه سوچ کوې نو داسې دغه به ورسره موږ نه کوو ټاپک ریلیټډ چې کوم دی هغه به دغه کوو بل آفرینګ سیلف دی آفرینګ سیلف مونږ دې نه مخکې وویل چې هغه مریض ته پوره ځان حواله کول د هغه په دغه کې انوالو کېدل دې ته مونږ څه میکینګ ان سیلف مطلب خپل ځان د هغه دغه جوړ کړي اویلیبل ان انکنډیشن بیسس چې کله ته مطلب هغه سره اویلیبل هغه مریض سره هغه پیشنټ سره په هغه ځای کې ځان انوالو کول هغه څه وایي دغه خبرې اورېدل انکریزینګ د کلاینټس فیلینګ سیلف ورث مطلب چې هغه فیلینګ وغیره چې کوم دی خپل عزت او داسې واشي مطلب چې کله ته هغه سره ځان انوالو کوي هغه به وایي دا ما سره نرس ناست دی او دغه دی خپل هغه انفارمیشن او دغه دی هغه سره به قدر پیدا کېږي ورث به پیدا کېږي ورسره I shall stay with you او I shall be hot till 12 o'clock هغه ته به دا دغه کوي مطلب هر څه به ورته ځان به ورته حواله کوي مطلب دا دی چې I shall stay with you until زه به تا سره به دې ټایم پورې دې ځای کې یم I shall be hot till 12 o'clock 12 بجو پورې به زه تاسو سره دلته کې موجود یم او ستاسو څه دغه موږ ته وایه داسې انفارمیشن دغه دی I shall stay with you until your family member arrives او د دې ټایمه پر به زه تاسو سره دلته کې یم بیا به ستاسو د فیملی والا راځي هغه به تاسو سره دلته کې که یو کس سرجري د هغه به انکریجمنټ کېږي دې خبرو سره نو ته به ورته دغه کوي بل ریسټیټینګ دی نو ریسټیټینګ څه ته وایي ریپیټینګ د مایند تھاټ ایکسپریس بای د پیشنټ او اوس ریسټیټینګ دا دی وایي ریپیټ کول دغه مین سوچ چې کوم دی ایکسپریس د پیشنټ مطلب هغه ته هغه دغه چې کوم دی دوباره ریسټیټ کول مطلب فار ایگزامپل وایي یو سی دیټ یور مدر لیفټ یو وین یو ویر 5 year old مطلب د دې دا شو چې وایي تاسو به دا وایئ چې مطلب ستاسو والده چې کومه ده هغه تللې ده د دې ځای نه ته چې کله 15 کالو وي یا داسې دغه مطلب دغه به نه کوئ دوباره چې کوم دی نو هغه دغه به ورته دوباره کوئ ګیوینګ انفارمیشن چې کوم دی هغه ته به دوباره ورکوئ پرووایډینګ از د سمپل اینډ ډایرکټ مینرز انفارمیشن چې کوم دی یو پیشنټ له تاسو ورکوئ بالکل سمپل او ډایرکټ مینر کې به دا ورکوئ د دې به فیکچوال انفارمیشن په هغه انفارمیشن چې کله تاسو ورکوئ نو په هغې کې به فیک موجود وي حقیقت به پکې د کلاینټ مای آر مای ناٹ ریکویسټ چې مریض تاسو ته ریکویسټ یا ریکویسټ ونه کړي خو وین انفارمیشن از ناٹ نو چې کله انفارمیشن او دا معلوم نه وي the nurse state has been indicated who is it or when the nurse will obtain it نو کم دغه چې د انډیکیشن معلومات چې کوم دي د پیشنټ حالات چې کوم دي هغه تاسو د پراپر نشي دغه کولی یور سرجري از شیډول فار 11 AM tomorrow مطلب ستاسو سرجري چې د هغه 11 بجې ده سبا یو ویل فیل a pulling sensation when the tube is removed from your abdomen the tube چې کوم د موږ ستاسو abdomen نه ریموو کوو I don't know the answer of that but I will find out from the Mr. Kings the nurse in charge بل ایکسپلورینګ دی ایکسپلورینګ مونږ دې نه مخکې وویل چې مونږ به هغه ته ډیلیور فردر انټو سبجیکټ ان آیډیا دغه سبجیکټ نه علاوه چې کوم دغه دی نور ایکسټرا انفارمیشن به ورته ورکوو فردر انفارمیشن چې دغه ټیل می مور اباوټ دیټ مونږ ته نور ډېر ووایئ واټ ول یو ډسکرایب مور فولي واټ کین یو ورکس مطلب تاسو څه کار کوئ دا کار ریلیټډ وغیره چې نور مونږ ته انفارمیشن هغه راکړي مطلب چې کوم فارول ویز کمیونیکیشن دی هغه سره مونږ وکړو د ده دغه چې کوم دی هغه انهانس شي کمیونیکیشن به هم دې سره ښه کېږي دا کم تھراپټیک کمیونیکیشن کم دغه چې هر څیز چې کوم دی هغه مونږ واضحه کوو په صحیح طریقه باندې هغه پیشنټ مونږ فوکس کوو نو وایي کنسنټریټینګ آن د سنګل پوینټ فوکس دا دی چې کوم مطلب مریض مونږ ته انفارمیشن وغیره راکوي د هغه سنګل پوینټ چې کوم دی هغه مونږ فوکس کوو پین دی ابډامین دی وغیره چې کوم مسله ده ورته هغه ټایم او دې ته به مونږ ګورو هغه به مونږ فوکس کوو دیس از د سیم ورته لوکینګ ایټ د مور کلوزلی مطلب دا شو چې کوم دغه دی هغه به مونږ ته هغه صحیح به مونږ فوکس کوو هغه پرابلم چې دغه به آیډنټیفای کېږي او د پیشنټ هیلث چې کوم دی هغه به امپروو کېږي دې سره
فیکټر انفلوئنسینګ د کمیونیکیشن. اوس هغه فیکټر چې هغې سره د کمیونیکیشن چې کوم دی انفلوئنس کیږي. انفلوئنس مین چې هغه پازیټیو چینجز طرف ته هم کیدی شي تللی شي او نیګیټیو چینجز طرف ته هم تللی شي. ټیک شو. نو په دې کې څه وایي د پرسن سوشو کلچر بریک ګراوند. انفلوئنسینګ مطلب دا دی هغه فیکټر چې هغه پازیټیویټي طرف ته هم د کمیونیکیشن بوتلی شي او نیګیټیویټي طرف ته هم. ټیک شو. نو په دې کې پرسن سوشو کلچر بیکګراوند دی. د پرسن چې کوم سوشو کلچر بیکګراوند دی هغې ته موږ نه ګورو. مطلب دی د کوم کلچر سره تعلق ساتي. نو دې سره چې کله موږ د هغه کلچر او دا نه دغه کوو مطلب که هغه هندو دی دغه دی یا کوم دغه سره کلچر سره تعلق ساتي یا سندی دی یا پنجابی دی نو دې قصو میسو ته به موږ نه ګورو. دې سره به زموږ کمیونیکیشن چې کوم دی هغه به څه کېږي مطلب پازیټیویټي طرف ته به ځي. چې کله موږ دې دغه ته ګورو نو مطلب چې دا دغه دی او دله اردو او دا نه ورځي نو هر کس هغه ریلیټډ کمیونیکیشن به موږ ورسره کوو. دې سره دا افیکټ کېږي. بل لینګویج دی. لینګویج سره مطلب دا انفلوئنس کېږي. مطلب پازیټیویټي طرف ته هم تللی شي نیګیټیویټي طرف ته هم. پازیټیویټي طرف ته دا تللی شي چې کله یو کس په اردو باندې پوهېږي ته هغه سره اردو وایي نو دې سره به کمیونیکیشن چې کوم دی هغه ښه کېږي. که چېرته هغه په انګلیش باندې پوهېږي او ته ورسره اردو شروع کړله نو بیا به کمیونیکیشن چې کوم دی هغه به افیکټیو نه وي. نو د دپاره هغه کوم دغه چې دی پازیټیویټي طرف ته هم تللی شي دغه باندې ډیپینډ کوي په دې لینګویج او په دې باندې. بل ایج باندې هم ډیپینډ کوي. دې سره دا انفلوئنس کېږي. مطلب موږ دغه څه شو چایلډ ماشومان چې کوم دی هغې سره کمیونیکیشن چې کوم دی هغه ښه نه کېږي. اولډ چې کوم دغه دی مطلب هغوی سره هم په صحیح طریقه باندې دغه نشي کولی. مطلب نارمل دغه سره چې کوم وي هغه ښه کمیونیکیشن کېږي. نو هغه کم دغه ریلیټډ ایج ریلیټډ چې کوم دغه نو د هغې ریلیټډ کمیونیکیشن چې کوم دی هغې سره افیکټ کېدی شي. بل ایجوکیشن سره هم افیکټ کېدی شي کمیونیکیشن. مطلب ایجوکیشن ته یو کس له ورکوي هغې سره کمیونیکیشن چې کوم دی هغه به امپروو کېږي ښه کېږي به. د ایبیلیټي اف کمیونیکیشن یو کس کې مطلب ایبیلیټي اف کمیونیکیشن دا دی چې هغه کې هغه خبرو اترو دې صلاحیت نشي چې کولی نه شي نو دغې سره به هم د کمیونیکیشن چې کوم دی هغه انفلوئنس کېږي. او ټایمینګ اینډ سیټینګ مطلب یو کس دی هغه سره ټایم نشته 11 بجې دی یا د مانځه ټایم دی 1 بجه به موږ واخلو او ته د هغه سره کمیونیکیشن شروع کړی دی هغه وایي زه مانځه له روان یم او ته ورسره کمیونیکیشن کوي نو دې سره به کمیونیکیشن چې کوم دی هغه به انفلوئنس کېږي. بل ایموشن اینډ سیلف اسټیم دی. مطلب یو کس په ډېر زیات خود اعتمادي چې کومه د هغه پکې نشته فیلینګ یو داسې دی موږ دغه واخلو مطلب هغه ته سټرس دی او ته ورسره کمیونیکیشن کوي نو دغه کمیونیکیشن چې کوم دی دې سره به هغه چې کوم دی د ښه کېږي به د ایموشن او فیلینګ چې کوم دی نو د کمیونیکیشن چې کوم دی دا به انفلوئنس کېږي. اوس نان تھراپیټک ریسپانس دی. دې نه مخکې خو دا موږ تھراپیټک وایي چې هغه سره به موږ ځان انوالو کوو توجه سره به خبرې کوو او سایلنس خاموشي به پکې اختیاروو. دغه خبرې چې کوم وي دغه د تھراپیټک وي. تھراپیټک هغه چې د علاج پرپس دپاره یا ټریټمنټ پرپس دپاره چې کوم یوز کړي دغه تھراپیټک و. اوس نان تھراپیټک څه دي مطلب دا نان تھراپیټک ریسپانس هغه دی مطلب چې د هغې څه فایده نه او هغه موږ دغه کوو. مطلب اوس یو نان تھراپیټک ریسپانس یو کس سره موږ کمیونیکیشن وغیره کوو ناٹ لیسنینګ پراپرلی دغه خبرې او دا موږ پراپرلی چې کوم نه اورو دا اوس نان تھراپیټک ریسپانس دي زموږ یا نان تھراپیټک کمیونیکیشن. ریجیکشن ریفیوز فرام سم دغه ډسکشن یو کس چې کوم دی هغه موږ مطلب ډسکشن چې کوم دی هغه ریجیکټ کوو په څه خبرو کې دا هم یو نان تھراپیټک دی مطلب ټریټمنټ دی پرپس دی دغه دپاره نه دغه کېږي. بل فالس هوپ دی. فالس هوپ مطلب غلط امیدونه دا یو مریض له ورکول نو دا چې دي دا په څه کې راځي په نان تھراپیټک کې راځي. دا نان تھراپیټک دغه چې دا په هاسپټل سایډ باندې موږ نه فالو کوو دا کمیونیکیشن چې کوم دی. ټو مچ پروبینګ اینډ ټو د پرسنل میټر مطلب اوس د دې دا دی ټو مچ پروبینګ د پرسنل دغه دی د هغه ذاتي دغه کې به موږ ګوتې نه وهو چې د کور ریلیټډ تپوسونه ترې موږ شروع کړو چې ستاسو کور څنګه دی او دغه څنګه دی د هغو فیملی ریلیټډ په دغه کې موږ به دغه نه کوو. که چېرته موږ په دغه کې دغه کوو دا بیا په نان تھراپیټک ریسپانس کې راځي. چینجز د سبجیکټ سبجیکټ چې دی مطلب هغه به هم نه چینج کوو. د دې مطلب دا دی یو پیشنټ وایي ماته ابډامینل پین دی او موږ نښتې یو د چیس ریلیټډ او دې تپوسونه ترې شروع کړو یا د برین ریلیټډ سایکولوجیکل دا تپوسونه ترې شروع کړو نو دا سبجیکټ چې کوم دی هغه به نه چینج کوو یا هغه یو څه یا موږ بل څه یو دا قصې به په دې کې نه کوو سبجیکټ به خپل نه چینج کوو. شیرینګ د پرسنل ورک ریلیټډ د پرابلم
او کم دغه چې دی مطلب هغه شیرینګ پرسنل ورک ریلیټډ پرابلم، مطلب د خپل ریلیټډ دغه ډسکشن چې دی هغه به نه کوو د پرابلم ریلیټډ، هغه پرابلم ریلیټډ ډسکشن به موږ کوو چې څه مسله ده ورته هغه به موږ سالو کوو، خو پرسنل دغه چې کوم دی ورک چې زه دا کار کوم خپل دغه به ورسره نه شیر کوم، دا په نان تھراپیټک ریسپانس کې راځي. دا ټول نان تھراپیټک ټایپس دي، قسمونه دي په دې کې فردر. ریولر کنفیډنشل انفارمیشن او دلته به مطلب یو کنفیډنشل انفارمیشن ورکو. کنفیډنشل انفارمیشن مطلب چې هغه راز دغه چې کوم دی مطلب هغه پکې وساتلی شي، مطلب د بل د دې مطلب دا دی چې یو کس بل سړی هغه راز چې کوم دغه د پرایویسي چې کومه ده هغه به موږ نه ښکاره کوو. کله چې دا موږ ښکاره کوو دا ریویل کنفیډنشل انفارمیشن، نو دا به موږ وایي دا کار کوو چې کله موږ دا کار کوو نو دا بیا په نان تھراپیټک دغه کې راځي. was the legal aspect of documentation. د documentation دپاره کوم legal aspect دی چې هغې موږ documentation دغه کوو، نو د documentation دې دپاره important دی د کوم څه پیشنټ له موږ ډرګز ورکو، میډیسن وغیره هاسپیټل سایډ باندې څه هم ورکو، نو دا به موږ د ځان سره نوټ کوو. د دې پرپس دپاره که سهار له دې مریض ته مطلب ډیت راشي یا دغه راشي، نو بیا به دا پیشنټ وایي تاسو وله ډرګز نه دي ورکړي یا ډرګز وله خطا ورکړي، نو چې هر څه هغه موږ ټایم سره نوټ کوو، لیګل وی باندې د هغې ډاکومنټیشن کوو، نو بیا به موږ ته څه مسله نه وي. بیا هاسپیټل کې زیاتر داسې مسلې راځي چې کم دغه وي هغه وایي دا خبره کوي چې دا پیشنټ ستاسو وژلی، خطا انجکشن ورته وله، نو چې د هر څه تا سره ثبوت موجود دی. لیګل وی ډاکومنټیشن به موږ کوو. دا هغه ډاکومنټیشن کې موږ دا ګورو رایټ ټایم، رایټ ډوز، رایټ ډاکومنټیشن، دا پیشنټ رایټ دي، دا به موږ هاسپیټل کې فالو کوو. اوس لیګل اسپیکټ اف ریکارډ کیپینګ. اوس کوم هغه لیګل وی دی چې په هغې باندې دا ریکارډ موږ ځان سره ساتو، مطلب چې کله موږ ډاکومنټیشن نه کړی، نو ډاکومنټیشن نو نو ریکارډ ټو ټریټمنټ فار پیشنټ، موږ مطلب مریض له هېڅ علاج هم نه دی کړی، نو دې دپاره دا ډاکومنټیشن چې دا ډېر اهم دی. نو وایي لیګلي ډاکومنټیشن د کیر ګیون د پیشنټ مست بي کمپلیټډ، چې کله موږ ډاکومنټیشن وکړو د پیشنټ له موږ کیر دا ورکړو، موږ کیر چې دی وایي دا به بیا کمپلیټ کېږي. اف نو ډاکومنټیشن از ریکارډډ، چې کله موږ ډاکومنټیشن نه وي کړی، نو کیر واز ګیون اټ فار آل، موږ مطلب څه قسمه کیر هم نه دی ورکړی. Hospital accreditation agency will carefully evaluate the medical record of patient. نو د هاسپیټل چې کوم دغه دی مطلب ایجنسی د هغې دغه مونږ احتیاط کوو، د هر هاسپیټل خپل رول ریګولیشن وي، نو د هغې مطابق کوم میډیکل ریکارډز وغیره چې دي هغه په هغې کې دخ کېږي ډاکومنټیشن. او ډاکومنټیشن چې دا ډېر امپورټنټ دی، نو په وخت باندې هغه دغه چې کوم دی ډاکومنټین کول، لکه څه میډیسن وغیره پیشنټ ته موږ ولګو، مطلب د هغې ټایم نوټ کړو، د هغه میډیکیشن نیم وغیره، نو دا چې کوم دی موږ به په ټایم دغه باندې کوو. چې کله موږ دا ونه کړو مطلب موږ پیشنټ له څه قسمه کیر هم نه دی ورکړی. لیګل اسپیکټ اف ریکارډ کیپینګ، وایي اف ډاکومنټیشن از ناٹ ډن، چې چېرته موږ ډاکومنټیشن نه وي کړی، هاسپیټل اینډ پریکټیشنر کوډ بي اکیوز د پیشنټ نیګلیکټ، مطلب هغوی به بیا دغه کوي چې د پیشنټ چې کوم دی دا یې نیګلیکټ کړی دی، اګنور کړی دی. نو وایي پراپر ډاکومنټیشن اف د کیر ویلیبل اونلی ان د ریفرنس ټو د سټینډرډایز کرایټیریا اف کیر، مطلب دا پراپر کوم ډاکومنټیشن چې دی دا به ډېر زیات ویلیبل وي، مطلب ډېر اهم به وي، د دې به ډېره ویلیو وي. ریفرنس کې موږ دا ورکوو منشن د ټایپ اف کیر پراپرلی، مطلب دا کم ریفرنس کې موږ داسې دغه کوو چې دا کم قسمه کیر چې موږ ورکړی، مطلب هغه پکې ښه پراپر وی باندې هغه دغه کړو چې دا قسمه کیر وله موږ ورکړی، کرایټیریا د هغې څه د هغې ټایم ټایم یې ولیکو، هغه میډیسن وغیره د دې نیم ولیکو، نو ښه په پراپر وی باندې دا موږ دغه کړو. بیا دا خبره کوي فار ایچ سټینډرډ کرایټیریا مسټ بی آوټلاین سو دیٹ اډیکویسی اف د پیشنټ کیر بی میجر. اوس دا کوم دغه سټینډرډ وی من چې کله موږ کمیونیکیشن کوو دا ریکارډ چې دا موږ د ځان سره وساتو، آوټلاین کوو، دا وایي د اډیکویسی اف د پیشنټ، دا د پیشنټ یو اډیکویسی ده. اډیکویسی څه ته وایي؟ رایټ ته وایي، دا د مریض یو حق دی. ډاکومنټیشن ویل ریفلیکټ د سټینډرډ اف ډپارټمنټ، او دغه ډاکومنټیشن سره دا کوم ډپارټمنټ چې کوم دی مطلب هاسپیټل وغیره هغه به هم سټینډرډ کېږي. پریکټس اسپیکټ اف ریکارډ کیپینګ، اوس هغه کوم پریکټسز دي مطلب چې هغې سره موږ دا ریکارډ چې هغه د ځان سره ساتلی شو. وایي ریکارډ کیپینګ از ون اف د موسټ امپورټنټ پارټ اف اور ډیوټي. اوس دا ډاکومنټیشن چې دی دا یو ډېر زیات موسټ امپورټنټ پارټ دی زموږ د ډیوټیز. ډاکومنټیشن مست بی ډن فار ایچ میډیکیشن ټریټمنټ اینډ پروسیجر. ډاکومنټیشن چې دی دا به مست موږ کوو د هر میډیکیشن چې کوم قسمه ډرګز موږ یو مریض له ورکړو، پیناډال ورکړو، پیراسټامال ورکړو،
نو د هر قسمه میډیکیشن به موږ کوو چې کم ټریټمنټ هغه له موږ ورکوو یا څه پروسیجر موږ دغه کوو نو هغه به موږ نوټ کوو. Account of the patient condition and activity must be charted correctly and very clear. کم د پیشنټ دغه چې دی مطلب اکاونټس پیشنټ اف کنډیشن او کنډیشن دی ته ګورو کوم اکټیویټي وغیرہ چې موږ دغه کو په یو چارت کې هغه نوٹ کول او چې هر څه ډیر زیات څه کلیر ویری کلیر. Briefness is important through complete accounting of each patient encounter. هر څه چې دی هغه ډیر مطلب ایکسپلینیشن سره وته د هر څه اهمیت او دا وخیو مطلب کمپلیټ اکاونټ اف د پیشنټ انکاونټر مطلب دا دی چې هغه مین ریزن وغیرہ چې کوم دی هغه ته ایکسپلین کو د پیشنټ ته د دې ریزن څه دی دا ډرګز وغیرہ موږ ته ولې درکو د دې دغه چې کوم دی دا موږ دغه کوو او د دې به ځان سره څه کوو ډاکومنټیشن کوو. ها اوس وی لیبل پرنٹ هینډ رائټ ان انټری ان چارټس. اوس لیجیبل دغه چې کوم دی په هغې باندې موږ دا پرنټ هینډ رایټ موږ په هینډ رایټ باندې هم ډاکومنټیشن کولی شو بای هینډ لیکلی هم شو او رایټ انټري ان چارټ یا په چارټ کې موږ چې کوم دی دا دغه لیکو یا بیګین ویت د ډیټ په هغې کې به موږ د ټولو نه اول څه کوو تاریخ لیکو چې په دې تاریخ باندې د پیشنټ دغه دی دا ډاکومنټیشن دغه وخت به یې ولیکو تاریخ به ولیکو بیا به هغه وخت ولیکو مطلب 5 بجې دي 10 بجې دي نو دغه ټایم به ځان سره ولیکو د انټر آرډر اینډ ساین د چارټ او بیا هغه کم دغه کې چې موږ ورکړو مطلب آرډر کم ټایم ورکړو هغې کې خپل ساین ورته وکړو هغه چارټ کې ایرر ډونټ ایرایز مطلب که څه غلطي وغیره موږ نه وشي په دې ډاکومنټیشن کې نو هغه به موږ ایریز کوو نو مطلب روانه وبی نه دوباره به یې بیا لیکو په صحیح دغه باندې هغه غلط دغه به ولیکو مطلب چې کوم موږ نه غلطي شوي او هغې سره به لاندې بیا ټیک دغه ولیکو. we use the correction tape هغې لپاره correction tape دغه کوي if a mistake چېرته mistake موږ نه وشي draw a line through هغې نه به موږ یو لاین ډرا کوو write the date write the words error above it او چې کومه غلطي وغیره موږ نه شوي هغې له پاسه به یې لیکو with your initial په اول کې به موږ دغه کوئ chart patient complete and journal behavior او د پیشنټ چې کوم چارټ دی هغه مطلب جرنل چې کوم بیهیویرز وغیره د کمپلینټ سره راغلی مطلب هغه دغه کې مونږ لیکو دوباره. اوس جرنل رول فار ریکارډ کیپینګ نور څه دی نو وایي لیو نو بلینک امټي لاینز مطلب چې کله مونږ ډاکومنټیشن کوو د پیشنټ دغه هغه چارټ کې چې کوم دی خالی لاینونه چې کوم دی دا باندې مونږ نه پرېږدو ډرا ا لاینز through the center the empty space or order prevent the someone else from the signing in your area. ها نو دې دپاره موږ څه کوو امټي سپیس چې کوم دی هغه موږ په دې دغه کې نه پرېږدو order prevent the someone else په دې کې څه غلطي هم کیدی شي ساینینګ بل کس چې د هغه په دغه ځای کې ساین وغیره دا کولی شي نو بیا تا ته چې کوم دی پرابلم دغه کیدی شي نو په هغه کې به موږ ساین وغیره چې کوم دی هغه مطلب دا به نه پرېږدو موږ کوم ساین چې دا ډېر امپورټنټ دی چې میډیسن والا ما په دې ټایم ورکړو یوز د سټینډرډ ایبریویشن کوم سټینډرډ ایبریویشن چې کوم دی هغه به موږ یوز کوو د کوم ډرګ دپاره کوم ایبریویشن دغه کېږي سپیل کریکټ کړئ سپیل چې هغه به کریکټ کوو ډاکومنټ د کنورسیشن with the patient health care provides that you feel are important ډاکومنټیشن چې دی کنورسیشن دا د دې لپاره او امپورټنټ دی پیشنټ چې کوم هیلث کیر دی هغه ته هغه هیلث کیر پرووایډ شي د ډیزیز ریلیټډ او یو فیل اور امپورټنټ او د دې ډېر زیات اهمیت دی په دې کې نو دا یونټ چې کوم دا زموږ سره په دې ځای باندې ختم شو کمیونیکیشن 4 یونټ موږ سره د فرست سیمیسټر فنډامنټل اف نرسنګ او ان شاء الله نیکسٹ 5 یونټ چې کوم دی وایټل ساین ډېر زر ده چې موږ به اپلوډ کوو او دا چینل زموږ سبسکرایب کړئ. تھینک یو.